بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید بنیادی خبره دیمت مش خبره کولی پرون مو د قرآن لفظی تحقیق لغوی معنا دیمن خبره کړي وا سره مو د قرآن مجید اسلوب باندې خبره کړي وا چې قرآن دا په کوم اسلوب باندې دا نن مو د قرآن مجید په آیات او په سوراتونو د دو تقسیم باندې خبره کوو. دا کله چې څو شیونه اکټ شي خپل کې ملاو شي هغه مرکب شي هغه ته مرکب یې دا غرانه قرآن مجید چې کوم کلام دا هم مرکب کلام دا او د دې تقسیم سوراتونو او د آیتونو منته شو دا غرانګي دیتا احزاب یا گروپ هيل کیږي ولیکن که موږ وکړو چې عام طور باندې چې کوم کتاب وی کتاب تصور دا هغه دا چې عام یو کتابه کې بابونه یې چپټري وي ولیکن قرآن مجید چې دا قرآن مجید کې دا شای نشته دا چې قرآن مجید دا باب دا باب دا چپټر دا چپټر دا بلکې قرآن مجید خپل اصطلاحات دا ځون ته خپل وضاح کړی دي او خپل جوړ کړی دي. ها دمره دو چې علامه جاهز رحمت الله علی یو ډیر شوشتا عنوان کین کړه دا اغه دا خبره کړي دو چې عرب دې خبره نه واقف او دې خبره نه خبرو چې اغوزو کې ډیر غټ شعراو دی اغو مجلسونه وکتل ما مجلسونه وکدل ابو چې کله دی ټول مجلس کوم خبره وی کوم شعر او شاعری بوا هغه په ایوزوی کې جمع کړه کتابي شکل به ایر کړه به بیغی ته چې دا دیوان دی دغه مجلس لکه مرزا غالب دیوان داسې عجیبه دا رنګي دیوان دا لفظ دیوان دا د قرآن په مقابله کې دا داسې تشبیه سره ورسي خو لیکن قرآن مجید کې دا شنو خو نشته. بیا کله چې دیوان به هغه ته لکه دال چې هغه کې به ډېری زیاتې قصیدې د جامع کړي لکه څنګه چې د موږ شاعرون دي د هغه دیوانونه دي هغه کې قصیدې وي غزلې وي نظمونه وي خو لیکن قرآن کریم باندې دا ټکی دا الفاظ هغه په دې باندې صدق نرسي چې یاره قرآن کې یا غزلې دي یا دیوغه دي قصیدې دي یا نظمونه دي بلکې قرآن مجید کې کوم الفاظ دي هغه یا سورت دي یا آیات دي. نو الله رب العزت دا کلام چې دا په سورتونو باندې مشتمل ده څنګه چې یو د نثر کتاب وی هغه په جملو باندې مشتمل وي او د یو د نظم کتاب وی هغه په د نظمونو کتاب وی هغه په اشعار باندې مشتمل وي او دا غرانګ یو کتاب وی چې هغه په قصایدو باندې دیوان وغیرہ دیوان د په قصیدو باندې نو دا مختلف اصطلاحات دي بیا غیر پر خپل دي خو لیکن د قرآن مجید وړي کې نه وړي کې یونټ چې دو وړي کې نه وړي کې چپټر چې دا هغه آیات ته او دا آیات چې دا د قرآن مجید بنیادی خبره دو بنیادی اکای چې موږ ته یو هغه دو نو هغه ته آیات یې لیکي او آیات معنا دادو چې نشانی او قرآن مجید چې څومره آیتونه دي دا گویا دی الله رب العزت دی علم و حکمت نشانه دي دی وجنا دا آیات لفظ چې دا په قرآن مجید کې استعمال شوی دا خو ډېر زیاتو منو ته استعمال شوی دا لکه قرآن مجید کې نیم دی آیات افاقی دي او نیم آیات انفسی دي کوکسي هر طرف ته چې د څومره نشانه دي دا د الله پاک نشانه دي خو لیکن د نیمو غو علم او د غو حکمت دا ټول آیتونه د الله په هغه حکمت او علم ته دلالت کوي او گواهی کوي دیو جنا که انسان خپل زون ته وکسیدي کې ان نه هڅه نشنه دي
لکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وفي الارض آیه للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون چې د مزکی کې نشانې دي هغه خلکو د پرا چې هغه یقین کوونکي دي او د دې په زونو کې ها د توست پرا د توسي وجود کې ها نشانې دي د الله خو لیکن توسي کتون کې نه دا رنګ الله رب العزت قرآن مجید کې بل ځکه فرمایي سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق چې ان قریب موږ به توستا د خپل د آفاق نشانې چې دي دا بوشيو او د توسه نفس کې چې کوم دي ها دا ټول خبرې چې دي دا په توسه وضیح شي چې دا قران چې دا واقعي دا برحق کتاب ده خو لیکن دا یو خبره د سرزدار کوي چې د نیمو خلقو د قران لپاره په انګلیش کې ورس ټکایاله ده او ورس ټکا چې دا په آیات منته صدیق نرسي هغه په شعر ته لیکيږي نو قران مجید خو نه شعر دا نه مصرادو نه جملاتو بلکې دیتا وو آیات کو یا آیات تک به ته نور وڅ کاغه په انګلیش کې وی آیات تک به ته استعمالای ک په عربی کې وی ک په اردو کې وی نو دا هغه ټکی بونه ته استعمالای دا ټولی دي بل دویمه خبره دادو چې دا قران مجید چې دا د دې آیتونو تعیین چې دا د ګرامر بیان یا د نحو چې کوم د اصول کتابونه دي هغه مونته نه ده نه د کې چا اجتهاد کړه ده نه د چا اجتهاد عمل دخل شته پکې بلکې دا یو داسې اصطلاح دو چې هغه ته توقیفي اصطلاح یعنی چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه په ینه منته موقوفه دو نو بیا آیتونه چې دي کوم وګسو هغه کې نیم آیتونه داسې دي چې هغه ډیر وجد دي لکه آیت الکرسی دو دا ډیر ستر وج آیات او په دې کې لاس مکمل جملې دي خو لیکن نیم آیتونه داسې دي چې هغه بالکل وړي کې دي چې هغه ته حروف مقطعات یې لیکيږي لکه حمیم دا حروف مقطعات دي او دا یو آیات تا حالانکه د دې مفهوم هم مشتپاته نشته دا او د دې معنی عام طور باندې پاته نشته چې دا حمیم دا څه مطلب دی بس موږ دا یلو چې دا صرف حروف تهجیدو او بیا چې دا دي دا مرکب نه ده صرف یو ټکا ده نو خو بهر حال دا بو موږ یایو بیل یایو حمیم دی اوس دا کې موږ هم نه یایو بلکې موږ یې چې حمیم دا غرانګه الف لام میم دا دی موږ داسې علم نه یو نو دته مقطعات دی وجه لشي چې دا موږ بیل وایو نه کې جوړ خدای کې نه وي نو دا جمع کېدل نشي بلکې الیدا به موږ دا یایو او دې په زمن کې دا هغه خبره د سره نوٹ کوي چې څومره حروف مقطعات شي دي هغه کې نیم حروف مقطعات داسې دي چې هغه یو ټکر ولدا لکه صاد والقران ذی ذکر دا غرنګ نون والقلم وما یسترون قاف والقران المجید دا دلته یو ټکر دا آیات نه دا بل ځکه دوا حروفونه دي حمیم دا یو مکمل آیات تا نو قران مجید کې او زوینو کې حمیم ټکر ولدا او مکمل آیات تا الف لام میم دا مکمل آیات تا حالانکه یو دا او الف لام را دا درې حروف دي خو لیکن دا آیات نه دا بلکې د سره مخ کې چې بل شامل شي بیا آیات جوړ شي پوګوشي آیات نه دا نو دینه دا پاته ولګي دا چې دا نیم ټکی داسې دي چې هغه یو دا هغه ته آیات یې لشوي دي نیم ځای کې دوا دي او ته آیات نه دی لشوي نیم ځای کې درې دي او ته آیات نه دی لشوي نو به دینه دا پاته لګي چې به دا مسله چې دا د آیتونو ولا دا ها څه دي اصول یا د قاعده یا اجتهاد مونته نه دو بلکې دا څومره چاري چې دي دا توقیفي دي او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ینه مونته موقوف دي ها البته دا دو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مختلف روایت دي په دې حواله سره مختلف روایت ورغلي دي د پهلو سره نو حالانکه که وخت چې د قران مجید څومره آیتونه دي کنه د مانته متفقن علی خبره نشته دا چې آیت څومره دي اتفاق په دې خبره نشته دا دمره خبره مده صرف اتفاق تا چې د قران مجید چې مکمل آیتونه دي دا 6000 نزوتی دي بیا نیم
علما یې چې قرآن مجید 6216 آیتونه دي او نیم یې چې نه د قرآن مجید 6236 آیتونه دي او نیم یې چې نه قرآن مجید چې دي دا 6666 آیتونه دي. دا څومره د آیتونو تعداد کې چې اختلاف ته مختلفې خبرې دي د دې اسباب هم مختلف دي. نیم سورتونه داسې دي چې هغه کې د آیتونو تعیین کې فرق ده خو دې کې د چا اجتهاد مسله نشته. نو چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې لیدي هغه سي موږ نه کړی. یو فرق دا چې ګوره بسم الله چې دو بسم الله دا د قران آیات تا کا آیات نه ده. نو دې کې مختلف ډېر غټ تفسیرونه ډېر غټ خبرې شوې دي. نیم یې چې نه دا د قران مجید آیات نه ده. اوس چې د کوم خلک چې قران مجید آیات دا نه دي اوس 114 سورتونه دي هغه کې 113 کې بسم الله دو چې هغه یې چې دا آیات نه دي نو 113 آیتونه ارقام شول او نیم یې چې نه دا دي بیا 114 113 به سورۃ النمل کې دوازلا نو دا 115 ځالي دا ټول چې دي دا غمرزوتی شو. نو تعداد چې د کوم اختلاف تا هغه په دغه بنیاد تا په دغه وجه ده. به نیم آیتونه داسې دي چې هغه ته آیات خو یې شوي دي خو لیکن د هغه هغه مرکب نه دي صرف یو ټکا ده مفهوم یې سم پاتہ نه لګي. نو یو مکمل جمله آیات دا سیدی چې مکمل جمله نه لکه والعصر دا یو ټکا ده مرکب نه ده چې جمله موږ ته وي خو لیکن آیات تا نو دا ټولي خبرې چې دي دا د قران مجید په دې کې دي چې دا توقیفي دي دا کې هیڅ اجتهاد یا اصول یا قواعد نشته. دا غرانګي یو آیات ټکا ده بل ټکا چې دا غا صورت استعمالېږي. صورت دا سورن ماخوذ ده او د سور ټکه چې دا الله رب العزت په سورۃ الحدید کې استعمال کړه ده. خو سورۃ الحدید کې چې د سور ټکر ازرغله ده دا د فصیل په معنی کې ده په بونډرای په معنی کې ده. پیله بداسي و چې 13 زمانہ چې دوی کې بداسي و چې هر یو شهر چې دا غیبه وا بونډري واغې باندې په پیله بیل خندا کړتوم هغه ته به فصیل یې لکه لکه نن سبا چې اوس بډری دي. نو داسي قرآن مجید دا سورتونه دا فصیل په معنی دی وتی دي. نو او هغه چې څرته زمانی کې کوم وګنا چې فصیل په شهر منتر ته مو په بدای منته هغه به د هغه بدای هغه الکی هغه شهر دغه حفاظت او دغه حد بندای دی پرو. دا څنګه چې کله موږ ایتونه جامع کو به دینه هغه فصیلونه وجود ترسي او فصیلونه ولا فائدہ دا ارکی نو دې ته به موږ صورتونه یو او لکه څنګه فصل داسې شي ته ل شي چې یو شاید تبل نه جدا کی. نو دا رنګي یو صورت چې دا بل صورت نه ابل صورت جدا کی د صورتونو چې دی یو بل نه جدا کی. البته دا صورتونه چې دی دا بابونه نه دی لکه نن سبا چې زمانه کې کتابونو کې بابونه دي. ها دا رنګي چې آیات ته پرا ورس ټکا استعمالول دا ټیک نه دا مناسب نه دا رنګي صورت ته پرا باب یا چپټر ټکا استعمالول دا درست نه ده. چې دمره خبره پاته ولګیدله بیا په دې معاملې کې د صورتونو معاملې کې دا مسله چې دا توقیفي دا داسې نه ده چې دا یا په اصول وي یا په قاعده وي یا په اجتهاد وي. نیم صورتونه چې دي هغه څه شدي هغه ډیر وړي کې دي. نو قرآن مجید کې 3 سورتونه داسې دي چې هغه ډېر وړي کې دي. هغه کې صرف 3 آیتونه دي. سورۃ الکوثر ده سورۃ العصر ده او دا غرنګي سورۃ النصر ده اذا جاء نصر الله ان اعطيناك الكوثر والعصر دا 3 سورتونه دي. بیا 3 سورتونه په دې کې صرف 3 آیتونه دي. به 3 سورتونه داسې دي چې هغه ډېر طویل دي 200 نه زیات آیتونه دي په هغه کې چونکی سورۃ البقره دا د کې 286 یا 285 آیتونه دي. دا غرانګي دي سورۃ البقره چې دا آیتونو تعداد دا د کې رائے مختلف دي چې آیا 284 دي که 286 دي څوک چې 285 څوک چې 284 او دا څنګه ټول نزيوت آیتونه په سورۃ البقره کې دي. بیا سورۃ الشعراء ده هغه کې 227 آیتونه دي. بیا هغه نه بعد سورۃ الاعراف ده هغه کې 6 آیت 206 آیتونه دي. نو بیا چې څومره محققین علما دي هغه په دې خبره منته دي هغه اجماع دو په خبره ده چې د آیتونه چې څنګه دي آیتونو تعیین ده
او سورتونو تعین دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمایلا دغه سي چې د ایتونو ول نبی علیہ السلام فرمایلا دا دغه رنگي سورتونو ولای ها فرمایلا دا ها یو ضعیف یو کول شتا دا هغه دا چې دا چار چې کړي د ایتونو سورتونو دا صحابه کرامو کړي دو او څه اجتهاد نه کړي دو خو لیکن دا خبره چې دا ډیر کمزور کول لا مختار کول نه ضعیف تا البته دمر خبره دینه به پاته لاګي چې آیا ایتونه چې دي چې د کوم ترتیب سره دا غړنی شوی دي یا کښدلی شوی دي یا صورتونه چې دي دا ایوا توقیفي معاملاتو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه یې دي هغه سي دا دغه سي بین شوی دي بیا قران مجید کې دا سي دي چې نیم صورتونه چې دي هغه او شپږ صورتونه دا سي دي چې هغه د نبیونو په نوم دي او دا غرانګي او صورتونه دا سي دي چې هغه د زنورونو په نوم دي او صورتونه داسې دي چې هغه د حیوانونو په نوم دي نو داسې مختلف دا نومیر کړل شوی دي لہذا دا څومره خبرې چې دي دا توقیفي دي دا چې په اصول یا په قاعده داسې نه دي بس چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دي هغه څنګه شدلی شوی دي نو دا مختصر غونډه خبره وا په سورتونو باندې او په آیتونو باندې ان شاء الله سبو بیا قران مجید منزلونه دي پاغه خبره کو دا بنیادی خبرې دي دا بیا هر سړی بیا نشي کولای دی وجنه ځان چې وسته په دې منته هفته لاس ریزي د ولګي او کم سے کم چې بیا موږ سره سبو دا محفوظ وي الله پاک ته په دوه خبرو عمل کوي ته فکر نصیب کی